د خیبر پښتونخوا د مرکزی ښار پیښور په پولیس لاین کې په جومات کې دننه شوي چاودنه کې د وژنو شمیره 22 ته ورسېده او 140 جوبل شوي دي. د پیښور لیډي ریډنګ ویان د مر جوبلو شمیرې تایید کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف پیښور ته را رسېدلی دی. د ریسکیو 11-22 تر مهه د چاودنې له امله د جومات چت غورځېدلی او د ملبې لرې کولو کار روان دی. د پیښور پولیسو مشر CCPO محمد خانزیم مطبوعاتو ته د دې وړاندې ویلي وو چې تر اوسه پورې ورته د 20 کسانو وژنه تایید شوې وه او د 140 نه زیات بل شوي دي. هغه وویل چې زیات مړي او جوبل د پولیس خلکار دي. هغه وویل چې په جومات کې چاودنه د ماسپښین د مانځه په مهال شوې. د 400 پورې کسان په جومات کې وو او د چاودنې له امله د جومات چت غورځېدلی او په ملبه کې اوس هم ګیر پاتې دي چې د راویستلو دپاره عملیات روان دي. نوموړي وویل چې په سمدستي توګه نشي ویلې چې دا ځانمرګي برید دی او کو بمي چاودنه ده. د پلټنو وروسته به معلومه شي. په سمدستي توګه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې، خو په وروستو کې په صوبه کې به پولیس واري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. گورنر غلام علي او د پیښور د لیډي ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم ویلي چې په روغتون کې د وینې ضرورت دی. خلک چې ځان د وینې مرستې ته ورسوي. د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې ترهګرۍ د پیښې غندنه کوي او په پولیس لاین کې دننه په جومات کې د پیښې کېدو هر اړهیزه پلټنې کولی شي. پیښور کې تیر کال د مارچ د میاشت په 4 نیټه په کوچه رسالدار کې د شیعه مسلمانانو په جومات کې ځانمرګي حمله کې د 80 پورې کسان وژل شوي وو. داعش د حملې ذمہواري منلې وه. له دغې وروسته هم په صوبه کې د ناامنۍ پیښې شوې او په زیاتو پیښو کې پولیس په هدف شوي او د زیاترو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر معظم جان ساری 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې داسې خلک پاکستان ته راغلي چې وړاندې په افغانستان کې فعال وو. قانون یې په لاس کې د اغوستو هڅه کړې او خلکو ته ترې خطرې سیوا شوي او پولیس ته زیاته خطره جوړه شوې او ډېر پکې پولیس په نښه شوي دي. په پیښور پریس کلب کې خبریالانو سره په خبرو کې هغه ویلي وو چې پولیس ځکه په هدف کړی شوي چې د دوی حوصلې ماتې کړی شي، خو پولیس قرباني ورکړي او ولاړ دي د دې ملک او صوبې د خرز امنیت ټینګ ساتي. هغه زیاته کړې وه چې د ولس ته باور ورکوي چې امن یقیني دی او پولیس موجود دی، ترهګر به په شا تنبوي. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان، صوبایي صدر ایمل ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپو او دغه شانتې نور قام پرستو مشرانو د دې بمي چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400. د خیبر